كشرطي تاسو في ريب فشك مما ذهب سنة نزلنا جمونغا نازل كده على عبدنا فاختر خاص بندبان فأتون فستا سروي من سورة يوم سورة من مثله فمثل القرآن ودعوا شهداءكم أو راقب ليشبه المدرقاران من دون الله بغير الله إن كنتم صادقين كشرطاسوا فقبل دعوة فإن لم تفعلوا فسكشرطاسوا داكار ولن تفعلوا أو هجروا ولن فاتقوا النار التي وعد الكافرون وقودها الناس خشاك أغيث إنسانات والحجارة وكان وعدت أو تياركشين لدبا وور للكافرين لكافران دبا وبشر الذين أوزير وركا خلق تاقي بغنبر آمنوا شاوي إيمان رولي وعملوا الصالحات أو نيك أعمال كريم أن لهم يقينا دبيو دبارا جنات مثل بابول اللي تجري جبهيجبا من تحتها الأنهار ولان داغين نهرنا كلما هركلا رزقوا جدو ترزق ورقشي منها بدغ جنتك من ثمرة ميوي رزقا روزي قالوا ندي بواي هذا الذي دافها وسيد رزقنا جنونتا رزق راكشو من قبل الذين مخي وأتوا أو ورقولي بشي فدي جنت بدغشي متشابها ولهم موجود بار فيها بدي جنت کی ازواج بديان مطهرة پاک کلیشی وهم اوجود فيها فدغا جنت او دغا باغون کی خالدون ہمیشہ ہوتا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فدي آياتنا إلى الله توحيد أو فدي باندې سلف دې وضاحت او تفصیل ستاسو مخ ته کوم دې سو راغلی او دا خبره چې د دې آیاتونو وروسته قرآن مقصودی دعوت ورکړي نه د الله بندګۍ ته د الله عبادت ته د دې هدایت دا هدایت نامه سوې لکه دا قرآن سوې لکه چې د الله بندګۍ طرف ته کوم دې سپي دعوت ورکړي لکه او د دریو اصل الاصول عقیدو چې کوم دې سپي لکه تذکرہ کوي پدې کې او هغه الله پاک چې کوم دې سپي ثابتې جنت توحید دې رسالت دې او د بشارتي قیامت دې لکه دا اصل الاصول دې لکه دا دې د یو د نمنو بغیر انسان مسلمان نه پاتې دې آیاتونو کریمو کې د رسالت بیان دی چې رسالت د الله د پیغمبري ثابتول دي په دې کې چې هغه رښتینی پیغمبر دی ځکه دا کفار چې اوسه په ځوان متاسف قرآن کې راشي دیو کله دې پیغمبر ته بصاحب دا جذبه او دا هم تاسو په دې قرآن کې مخې راشي چې کله به ورته لیونی لیونی دا قرآن د ذکر کتاب دی او کله به ورته وی چې دا ته موږ تر پخوانو خلکو قصې بیان نو قرآن کې د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام او د نور انبیاء قصص په دې کې ضرور موجود دي لکه قصې په دې کې دي او دا قصې اصل دماغو د فرش کولو دپاره نه دي ټایم پاس کولو دپاره نه دي لکه بلکې په دې کې چې کوم قصص دي نو دا د عبرت دپاره دي د سبق دپاره دي لکه چې مخکینی پیغمبران تیر شوي دي او د هغو قومونه تیر شوي دي نو دغه قومونو چې د دغه پیغمبر منلې ده نو د هغو څه انجام شوی دی او چې د هغه مخالفت یې کړی دی نو د هغه څه انجام شوی دی لکه چې د دې نه خلک عبرت والي دي نه خلک څه کېږي لکه سبق والي لکه نو هغې کې عبرت او سبق ورکړی څنګه چې الله پاک ولې فرمایي الله پاک ولې پیغمبر ته واقصص القصص لعلهم يتفکرون دیو ته قصص بیانوه پیغمبره دا قصې د تیر شو پیغمبرانو د تیر شو قومونو دوی ته بیانوه د دې لپاره چې دیو په دې کې غور او فکر وکړي چې وایي دغه پیغمبر تیر شوی و د ده قوم دوه ډلې شوی و
د یو خلکو انجام دا شو، د نورو خلکو انجام دا شو، د منونکو انجام دا شو، د نامنونکو انجام دا شو. نو په سیده باندې پیدا ته تر پخوانو خلکو په سی بیان لکه او دا به ورته ومي چې ته مفتری، یعنی دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی څه دی، د ځان نه جوړ کړی دی او دا وی چې دا د الله پاک کلام دی، یعنی دا د الله کلام دی. نو چې دا خبره اترې به ورته کولې نو بس قرآن ته به خلک چیلنج کړل لکه چیلنج یې کړل لکه چې تاسو دا وایئ چې یاره دا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی او دا خدایي کلام نه دی، دا انسان جوړ کړی دی، نو دی هم عرب دی، تاسو هم عرب، عربي ژبه ردم ده، عربي ژبه ستاسو ده، قرآن هم په عربۍ ژبه کې چې دی جوړولی شي نو تاسو به هم جوړولی شي. او په تاسو کې عظیم فصیح او بلیغ خلک چې کوم دی څه دی لکه موجود دی لکه نو دلته وایي چې وإن كنتم في ريب مما که چېرته تاسو په شک کې مما د هغه څه نه د هغه قرآن نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل خاص بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې. ټیک ده ستاسو دا دعوه ده، ټیک ده فأتوا بسورة من مثله، تاسو هم یو ورکوټې شان صورت چې کوم دی د قرآن شان راوړئ، ورکوټې صورت راوړئ. دلته صورت کې دا تنوین د تقلیل دپاره دی، یعنې یو ورکوټې شان چې کوم دی څه دی صورت راوړئ. د قرآن کریم د وړوکو نه وړوکو صورت تقریبا د 3 آیاتو نه کم نشته لکه سوره نصر او سوره عصر او بل کوم یو دی کوثر دا تقریبا دغه څه دي 3 آیات دي غالبا. نو کم آیات په دې کې نشته دی، د دې وجې نه فقهاو ویلي دي چې د قرآن پاک کم از کم په مانځه کې د سورة فاتحې نه وروستو د انسان لپاره کم از کم 3 آیات لوستل چې کوم دی دا څه دي لکه دا واجب دي لکه یا یو آیات دومره وي یو آیات لوی وي لکه خو هغه د دې 3 آیاتونو په مقدار باندې برابر وي نو هغه یو آیات هم چې کوم دی د سورة فاتحې ته رسېږي لکه دا کافي کېږي. نو الله چیلنج کړل چې وایي داسې کار وکړئ چې باید دی جوړولی شي چې یو ورکوټې صورت تاسو راوړئ، خو دا چیلنج آخري چیلنج دی د الله پاک او دا دریم چیلنج دی. اولنی چیلنج چې الله پاک ورکړی دی او قرآن ورکړی دی نو هغه آیات کریمه دی چې الله پاک فرمایي ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لم یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. دا اولنی چیلنج دی د قرآن. کچرتا تمام انسانان او تمام پیریان راجم شي په دې خبره باندې چې په مثل د قرآن راوړي لم یأتوا بمثله، را به یې نه وړي په مثل د دې باندې ولو کان اگر کوي بعضهم بعض د دوی لباس د بعض دپاره ظهیره مددګاران، یعنی که دوی د یو بل مددګاران مدد کوي د یو بل لکه تمام انسانان تمام پیریان راجم شي الله وایي نشي، تمام انسانیت ته چیلنج ورکړی، تمام جنیت ته چیلنج ورکړی دی لکه د قرآن په مثل د راوړلو نه پوره انسانان او پوره پیریان چې کوم دی څه دي لکه هغې ته عاجزه شوي دي، دا اولنی چیلنج. دویم چیلنج قرآن پاک کې بل ځای به تاسو ته راشي دا دی چې فأتو بعشر سور مثله دی لکه تاسو پرېږدئ د قرآن پاک 140 سورتونه دي دا پرېږدئ په دې کې داسې کار وکړئ یو 10 سورتونه چې کوم دی راوړئ فأتو بعشر سور مثله یو 10 سورتونه تاسو راوړئ. دا چیلنج هم نه دی قبول کړی لکه 10 سورتونه نه دی راوړي، دا آخري چیلنج دی. تاسو د دې قرآن نه په شک کې او تاسو دا دعوه کوئ چې بھائی دا د محمد د ځان نه جوړ کړی دی او په الله باندې افترا کوي، دروغ تړي هغه ته یې منسوب کوي. نو ټول قرآن پرېږده، هغه 10 سورتونه هم پرېږده. دې سورت تین کې ځکه علما وایي دا تین دا تنوین چې دی کنه تقلیل دپاره دی ورکوټې صورت تقریبا چې دی یو 3 آیاتونو په مقدار باندې دی راوړی. ټیک شو که تاسو راوړو نو ټیک ده ستاسو دعوه به صحیح شي لکه مثل او یوازې داسې نه دلته ورته دا وایي ودعوا شهداءکم من دون الله را وبلئ شهدا د شهید جمع په معنی چې کوم دی د مددګار باندې دغه لکه مددګار په معنی باندې تاسو را وبلئ خپل مددګاران ما سوا د الله نه، یعنې الله پرېږده د الله نه ما سوا چې څوک د خپل مدد لپاره رابلئ هغه ټول دا وبلئ ان کنتم صادقین که تاسو خپلې خبره وعده کوئ. سړی دعوه کوي د هغې لپاره بس خامخا څه کوي دلیل پیش کوي، لیکن د دې نه هم هغه څه شو لکه عاجزه شو کې لکه
داسې هغو چې کوم دی سړي ونه کړی شو چې ونه کړی شو نو دا قرآن معجزه ده څه ده لکه چې دا دې پیغمبر وویله که نه لکه پیغمبر دا پیغمبر بیان کو دا قرآن او دا د الله کلام دی او مخلوق د هغه مخالف شو چې نه دا ستا کلام دی خلک هغه چیلنج شو ټیک شو که نه زما دی تاسو پیش کړئ چې پیش یې نه کړل که نه نو دا عاجزه شو څه دی لکه دا عاجزه شو او دا قرآن معجز شو یعنې هغو در عاجزه کوونکی شو او کله چې یو انسان د خپل پیغمبرۍ دعوه وکړي زه پیغمبر یم ټیک ده او هغه په خپل پیغمبرۍ باندې یو داسې دلیل پیش کړي چې د هغه دلیل نه خلک عاجزه شي هغه خلک نشي کولی نو دا د دې پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل وي دا ثبوت وي چې دا د خدای پیغمبر دی دا د عام خلکو کلام چې کوم دی څه دی لکه دا نه دی ځکه چې دا د عام خلکو په شان یو شی دی پیش کړی دی نو باید په دې خلکو کې عقلمند خلک او هوښیار خلک او تعلیم یافته خلک او پوه خلک وي که نه لکه نو دې پوه دی نو دې هم پوه دی که نه لکه دله ورځي دله به هم ورځي که نه نو پیش کړي چې بلکې عاجزه شي ځکه چې د موسی علیه السلام سره چې د ساحرانو مقابله وه نو هغه هم دی ساحر ګڼو څه دی لکه جادوګر یې ګڼو لکه لیکن کله چې مقابله او میدان پوه شو نو ساحرانو د خپل فن معلوم و ساحران په خپل فن کې ماهر و د هغې سبق او د هغې ګورونه او د هغې عربې هر څه ورته معلوم و چې کله موسی علیه السلام خپله امسا ګزاره کړه او د هغې نه الله پاک اجدها جوړه کړه نو هغه پوه شو دا سحر نه دی دغه سبق هغه ویلو د سحر که نه هغه ماهرین و که نه لکه د دغه سحر د فن او د سبق ماهر هغه و هغه پوه شو چې بهې دا سحر نه دی لکه څه دی لکه واقعي دی چې د کومې خبرې دعوه کوي دا ټیک دی د خدای پیغمبر ایمان یې پرې راوړو که را نه وړو ایمان یې پرې راوړو څه دی لکه ایمان یې پرې راوړو نو پیغمبر موسی علیه السلام په خپل نبوت باندې یو داسې دلیل پیش کړو خپل پیغمبرۍ باندې چې د هغه زمانې ماهر خلک چې کوم دی د هغې نه څه شو لکه عاجزه شو نو دا معجز شو نو کوم شی چې معجز وي دا د پیغمبر د پیغمبرۍ ثبوت وي نو دا پیغمبري ثابت شو د نبي علیه السلام په پیغمبر ځکه دا قرآن چې کوم دی معجزه ده دا د نبي صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې څه دی لکه ثبوت دی او دلیل دی که څوک وایي نه دی دا د ځانه جوړ کړی دی نو قرآن دا چیلنج چې کوم دی صرف هغه زمانې خلکو ته نه دی ورکړی د قیامته پورې چیلنج دی 1500 کال ووتل لکه دا چیلنج اوس هم موجود دی چې یو انسان دی یو ورکوټ د 3 وادونو مقدار صورت راوړي چې نه راوړي ومنه که نه چې دا د خدای رسول دی دا د خدای کلام سمجھ کې راغله وإن لم تفعلوا پس که چېرته تاسو دا کار ونه کړو ولن تفعلوا او هېڅ به یې ونه کوئ لن په مضارع باندې داخل دی یو قاعده ده علما وایي چې لن تفعلوا هېڅ به یې ونه کوئ د مرګه پورې هم نشئ کولی ټول مستقبل راځي ټول مستقبل څه کوي لن چې په فعل مضارع باندې داخل شي تمام مستقبل څونه چې د زندګۍ دا راګیري چې د مرګه پورې دا کار تاسو کوئ نه شئ کولی چې تاسو ورکولی شئ صورت د قرآن په شان کې راوړئ چې هغه د 3 وادونو په مقدار باندې لکه نو چې نشئ کولی نو فاتقوا النار التي د هغه اور نه ویرېږئ وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې انسانان او د هغې خلک ګټې به پکې نه سوځي لکه ګټې به پکې څه کېږي داسې اور دی ګټې سېځي د دنیا د اور نه حدیث مبارکو کې راځي مفهوم حاصل دا دی چې د دنیا اور د اور نه د جهنم اور یو کم او یا حصې زیات چې کوم دی سړی ګرم دی 1000 کاله برکړی شوی دی سپین شوی دی سور شوی دی 1000 کاله برکړی شوی دی بیا سپین شوی دی 1000 کاله برکړی شوی دی تور شوی دی اوس چې کوم دی دا د 3000 کالو بلولو نه پس چې کوم دی د جهنم لمبې تکې تورې دي الله یې زموږ حفاظت وکړي د دغه اور نه ویرېږئ چې کاڼي د هغې خشاک دی او انسانان د هغې چې کوم دی څه دی لکه یې خشاک دی کافر انسان عدت للکافرین الله ولا د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی څوک د کفر په حالت کې دنیا نه څه کېږي لکه رخصت شي د هغو لپاره څه دی لکه تیار دا پر دغه خلکو انجام شو څه دی د نه منونکو انجام یې چې کوم دی څه کړو لکه ذکر کړو او د نبي علیه السلام رسالت په څه کړو لکه دا ثابت شو اوس کوم خلکو چې د خدای پیغمبر باندې ایمان راوړو او تسلیم کړو د هغه خلکو لپاره څه دي د هغه خلکو اوس چې کوم دی څه کوي لکه داسې حالات بیانوي لکه وبشر الذین او زیر ورکړه هغه خلکو ته خوشخبري ورکړه هغه خلکو ته چې هغو ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال چې کوم دی څه دي یې کړي دي یعنې خپل د پیغمبر په طریقه باندې اعمال کړي دي ان لهم جنات چې د هغوی لپاره داسې باغونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار د هغې د لاندې نهرونه دغه 4 نهرونه چې کوم دی قرآن په بل ځای ذکر کړي په خپل ځای باندې چې هلته به ولاړ شي یو د ګبین نهر دی
او یو د پيو نهر دی یو د اوبو نهر دی یو د شرابو نهر دی دا څلور نهرونه چې کوم داسې کېږي لکه بهیږي هلته ښکلې ښکلې ونې دي ښایسته ښایسته د میوو قسم قسم او د هغې د لاندې دا نهرونه چې کوم داسې کېږي بهیږي کلما ارکله رزقو چې دیو ته رزق ورکړی شي د جنتیانو ته دی ایمان والو ته د عمل صالح والو ته منها په دې جنت کې من ثمرتين د میوونه رزقا روزي یعنی میوې په تور د رزق باندې چې کوم داسې کېږي لکه ورکول کېږي نو قالو دی په وایي چې هغه الذي دا خو هغه د رزق چې موږ راکړی شي من قبل و دې نه مخکې مثال کې جنت ته داخل شي په دوه ورځو چې کوم دې میوه ورکړی شي دا هغه خوړلې په درې ورځو ته نور میوه ورکړی شي بالکل یې راغلو چې دا خو یو شان دي دا غي شکل او صورت او دا غي رنگونه وټول چې کوم دې سي یو شان دي لیکن دا غي په لذتونو کې اوپر هر واره هر پیرا چې دوی ته میوه ورکول کېږي شکلونه به دا شکل متشابه او کتبه متشابهه او ورکول کېږي به دا میوه په دې جنت کې متشابهه د یو سره مشابه پس کې په رنگ او په شکل په دې کې به یو شان دي لکه صورت او شکل او رنگ به یو شان دي لیکن چې هغه د خپل مذهب په شان لکه د مثال په تور باندې دا پرون چې کوم دی انار خوړو ټیک دی که نه اقا شکل به د هغه انار لیکن دا به ذایقه وکړي هر ورځ چې کوم دی کوم شی ورکولی کېږي د هغې ذایقه به صحیح لکه بدله او بل دا چې بدله به همي او زیاته به همي ښه څه به لکه زیاته به خون او مزه به د هر ورځ په میوې کې د بل ورځ د میوې نه چې کوم دی باقي به صحیح لکه زیاته لکه څنګه چې کفار جهنم ته لاړ شي نو په جهنم کې به د یوې ورځې نه د سبانې ورځې عذاب په هغو باندې زیات دي لکه او د بل ورځې نه د بل ورځې عذاب زیات دي الى اخره داسې په سزا چې د هر ورځ د وروسته چې کومه ورځ د هغو باندې راتېرېږي که نه په هغې کې به عذاب زیات دي جنت صفت دا دی چې جنت کې چې کومې میوې مؤمنانو ته ورکولی کېږي د دې خوندونه او لذتونه به د نننۍ ورځې نه په سبانۍ ورځ په میوو کې زیات دي د سبانۍ او بل ورځنۍ کې الى اخره هر ورځ به په دې کې چې کوم داسې کېږي لکه اضافه دا میوې یو شان ورکولی کېږي خو د دې په خوندونو او په لذتونو کې به چې کوم داسې فرق پیدا دا چې دوی خو به ورته پته لګي نور به ورلسې د دوی لپاره نور به د دوی لپاره دی چې ولهم د دوی لپاره فیها په دې جنت کې به ازواجو بیبیانې به مطهرتون پاکې کړی شوي بیبیانې جنتي بیبیانې چې هغې ته حورې ویلې کېږي قرآن بل ځای ذکر کې نشانات موضوعات وشول د دنیا دا بیبیانې چې د چا دي د چا ښځې دي لکه ټیک شو که نه دا هم په جنت کې دي ښځې دنیا کې چې د چا ښځه کومه ښځه ده ټیک ده که نه دا په جنت کې هم ده ښځه خو د دنیا د ښځې تخلیق چې دی دا د خاورې نه شوی دی دا څه دي دا خاکي دي لکه د تخلیق د خاورې نه دی او د جنت د حورو تخلیق چې کوم دی نو هغه د مشکو نه دی او هغه د عنبرو نه دی او د زعفران نه دی او هغه د کافور نه دی الله د هغوی تخلیق د دې نه کړی دی د هغې تخلیق جنتي تخلیق دی او د دې څیزونه یې کړی دی چې ډېر زیات قیمتي او خوشبودار څیزونه دي لکه مشک او عنبر او دغه شان کافور او زعفران دا قیمتي څیزونه دي او دا ډېر خوشبویه څیزونه دي لکه او ډېر پاکې څیزونه دي نو د جنت د حورو تخلیق چې کوم دی د هغې نه او د دنیا د ښځې تخلیق چې کوم دی د خاورې نه دی خو دا د جنت دا ښځه به باوجود د دې نه د جنت د دې ښځو د دې حورو سرداره به او دا د دنیا دا خاکي ښځه به باوجود د دې نه چې دا د خاورې نه پیدا ده دا به د دې جنت د حورو نه په حسن او په جمال کې ښایسته اوس د یو حدیث مبارک دی د هغې اصل دا دی مفهوم دا دی چې باید د جنت دا حورې به چې کوم دی د دنیا د دې ښځو سره مکالمه او مباحثه کوي ورته به وایي چې موږ د عنبر نه پیدا یو موږ د مشکو نه پیدا یو موږ د زعفران نه پیدا یو موږ د کافور نه پیدا یو ټیک ده او تاسو د خاورې نه پیدا یو خو دا زموږ په سمټ کې نه راځي چې یاره ستاسو دا حسن او جمال زموږ نه ولې زیات دی پکار چې زموږ دا زیات دی ستاسو حسن جمال زیات دی بل دا دی چې زموږ مرتبه ستاسو د مرتبې له کمه تاسو باندې سرداران یې ستاسو عظمت په موږ باندې ډېر زیات دی د دې وجه څه ده وایي کله چې دا د جنت دا حورې د دنیا د دې ښځو نه تپوس وکړي لکه دوی ورته په جواب کې ووایي د صلات نه وصیام دا په دنیا کې موږ لمونځونه کول او په دنیا کې موږ روژې موږ د الله بندګي کول تاسو په مزې کوئ په طرف کې پیدا شوی روح خوړی وسکئ تاسو نور څه کار په خبره ورسېږي نو موږ دنیا کې چې کوم دی صوم او صیام کړی دی صلاتنا وصیامنا موږ لمونځونه کړي دي موږ د الله بندګي کړې ده موږ روژې نیولې دي د هغې په وجه الله پاک چې کوم دی زموږ په حسن کې
اضافه کړی دا او زموږ په منزلت کې په مرتبه کې چې کوم دې څه اضافه کړی دا د دنیا د آخرت چې کوم دي دا د قیامت او د جنت کې چې کوم دې صحیح لکه د آب حورونه د دې حسن او جمال هم زیات وي او دا به د ابو سرداران د دې مقام او مرتبه چې کوم دې جوړي او شرط هم دغه دی کنه چې صحیح وتی دي لصلاتنا وصيامنا یوازې صيام او صلات مراد نه دی لګا بلکې د الله بندگی د دنیا د خزي کړی خبر باندې ورسېږي د الله عبادت کړي کوم فرایض یې هغه پوره کړی او څه حقوق یې هغه پوره کړی ور کوم زنانه چې په کور کې ده یو بیان مونږه لکه دیو په دې کور کې کوم خدمتونه کوي کنه زموږ جامعې سي او زموږ جامعې سي کوي مونږ له ګل ډوډۍ پخې ټیک ده او مونږ فارغ یو دي نه کنه کدا دې نه هم دا کار به په خپل کوو کنه بل څه خپل کوو کنه ټیک ها نو دې مونږ فارغ کړی دي نو مونږ چې دلته کې څونه نیک عمل کوو کنه لکه په دې نیک عمل کې برابر دا وایي صدقه مونږ چې د جمعات کې راځو دا مونږ څو دلته کوم او په دې مونږ ته کوم اجر او ثواب ملويږي دا زما په کور زما وی کم ملوي او دا ستاسو په کور کې ستاسو بیا کم ملوي بل دا خبره ده چې خپل خويندو ته دې په واسطه باندې جمعات دا وایو لکه چې په کور کې د کور کار کول او عمل کول چې کوم دي کنه لکه د کور سنباله دا د نفلي منځونه او د نفلي روزونه افضل دي څه لکه د خپل کور کار سنبالول چې کوم دي کنه دغه د دې په وجه باندې د کور افراد فارغ وي لکه دا به بچي فارغ وي لکه دا به خاون فارغ وي لکه نو هغه ځان په ازادۍ سره ځان د قرآن تلاوت کوي ځان خپل منځونه کوي ځان خپل نور عبادت کوي نور د دین خدمت کوي لکه نو چونکې د دې د وجه فارغ دي او دې خدمت کوي لکه دې څنګه خدمت کوي دې چې څومره نیک عمل کوي کنه نو د دې نیک عمل اجر چې څومره د ملويږي د خپل مون تلاوت او د ذکر یا د نور نیک عمل دا پوره اجر چې کوم دی دې تم ملوي او په کار باندې نن سبا په ماشیني دور ټول د هر شي ماشین راغی د جامو د انتظار ماشین د شی هورونه بچولې او بیا ورو چور په کې چې دا وسو په پړو باندې بره کې چتا او بیا په کپڑے دا کې را شو په کې د وجول ماشین په سیمه وال ټیک شو کنه دا غوینه راځي په ثابت په اسانه باندې څه ور گزاري نو د لاسونو خو حرکت ختم نو د لاسونو خو په حرکت کې اجر دی څه دی لکه یو پکې اجر دی دین دا خبره ده چې بای د کار نه کولو د ځان اساني کولو د وجه نه زمونږ د کورونو د زنانو صحتونه خراب شو نه چې ډاکټر له لاړ شي نه لګا د ټول نه اول د تقریبا هغه دا خبره کوي ورزش کوه او ګرځه څه ورزش کوه او ګرځه نو څه به وګرځي لګا مخکې خو ضرور کپړې به انځلې ضرور دې ګاګو ته بلاړ خبر ورسېږي ګاګو ته بلاړ کړو دا پټې میدان سره راغستې او هلته به چې کوم دې لګي او سوباړې به ورسره وکړو او دا به په دې باندې به والي نو د دې پتلو کې پراتلو کې په دې پړنګو وړو کې په دې پړنګو راوړو کې لکه ټیک ده او بیا دا هر یو شی چې کوم دې انځل او هغه دا سوباړې دا چوره مګر د دې د بدن ورزش پکې څه لګا ورزش پکې دوه لګا د دې سره د صحتونو چې کوم دې برقرار نو ګوره چې حرکت نه کوي نو په لاسونو خو په کار کولو کې یو دا ده کنه چې تاسو به اجر ملاويږي لکه دې نه باندې محکوم کېږي زم دا چې تاسو صحت په برقرار دي مثلا اسانو کې چې کوم څومره چې اسانه پیدا شوي کنه دون خلق چې کوم دې سستی مرض دی لکه او د خلکو بدنونو کې امراض چې کوم دې څه دي لکه پیدا شول نن د دنیا د یعنی د 30-40 مرزونو نه زم تر دې نه زیات علاج څه ګرځېدل ډاکټر وایي چې صرف ګرځي کنه لکه ګرځي نو ډېر مرزونه به تاسو ستاره ګرځېدو د وجه نه کوم دې څه کې لکه راځي نو دا عرض دی خپل خويندو ته چې دا ډېره ناسته او دا ډېره سستي دا ډېر ځان اساني چې کوم دی دا یو تاسو چې کوم دی د دې کار چې تاسو کوم په لاسونو خو باندې کوئ د دې اجر نه محروم کېږئ لکه دا دی چې صحت د خدای لوی نعمت دی لکه د دې نه محروم کېږي صحتونه چې کوم دی سکیږي لکه د خرابېږي دا غریبانو د مزدوریان کې نو دا بیا دا وړي چې نه وړي کنه دا دوايانې او علاجونه چې کوم دی سکیږي لکه تاسو لکه نو لہذا دا کور کې دا زنانو د لپاره پکار دي چې یو حق کټول کارونه چې کوم دی په خپل لاسونو خو سره چې کوم دی څه کوي لکه ادا کوي د دې خاوندان چې څومره نیک اعمال کوي کنه نو دا خوشنصیب دي د زنانه چې چا خاوندان نیکان دي منځونه کوي تلاوت کوي ذکر کوي او دیو دا وو خدمت کوي د څومره اجر ملويږي پوره اجر چې هغه د کوم دی څه کوي ملوي دنیا کې انده حل اجر نه غټي او آخرت کې چې کوم دی لوی مقام او لوی مرتبه د دې خلکو د پاره په جنت کې چې کوم دی بیا نه به هغه خو به وي او د دنیا
بیا د خزي بوم وهم فيها خالدون او دیو په دې کې کوم دې صحیح دې همیشه هدي الوزن وإن كنتم وكشرته تاسو في ريب فشك مما دعا القرآن نزلنا جمع نازل كرده على عبدنا فخبر خاص بندا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فأتوا تاسو راوړ في سورة يورقود سورة من مثله فمثل القرآن ودعوا أو راهو بل شهداءكم فالمددگاران من دون الله ما سوى الله إن كنتم صادقين كتر تاسو فخبر دعوة رشتنه جداد پیغمبر ځان جوړ کړی تاسو معرفي تاسو راوړی فإن لم تفعلوا فسكتر تاسو داکار ولن تفعلوا أو اجر به ولکي فاتقوا النار التي تصوير داغورنا وقودها الناس خشاك داري إنسانان دي والحجارة وكاني دي وعدة وتيار بشيء للكافرين كافران لپاره وبشر الذين أو زير ورقاء كسانتا آمنوا جماد راولي وعملوا الصالحات أو من لكي دينيكو أن لهم يقين دبيو لپاره دي جنات دا سبابنا تجري چبهيگي من تحتها الأنهار لا لداب نهرنا كلما هر کلا رزقو چې دوی ته ورکړی شي میوې منها په دې جنت کې چې ورکړی شي دوی ته منها په دې جنت کې من ثمرة میوې رزقا رزق قالوا ندي بوای هذا الذي دا رسول رزقنا چې من دې الله شو من قبل دینما وأوتوا أول قوله بشي به په دې جنت کې متشابهان هم شکلا ولهم او دې لپاره فيها په دې جنت کې بازوا بن بیان مطهرة پاکي پرشه او هم او دې فيها په دې جنت کې خالدون همیشه یا رحمت الرحیم